دی کامیاب شو. وتلک او دغه حجتنا آتیناها هغه دلیلونه چې مونږه ورکړي دي ابراهیم علی قومه ابراهیم علیه السلام ته داغه قوم په مقابله کې نرفع درجات من نشاء نو دغه شانت درجې چته مونږه چې د چا وغواړو. الله پاک ګوره هغه له دومره وس ورکو چې یوازې ځان باندې کفر خلاف دعو کو او دا الله پاک رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د دې لپاره فرمایي او مسلمانانو ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات بخپاو چې زما خو څوکوري نه مشرکان نو ورته الله پاک د ابراهیم علیه السلام واقع بیانوي چې هغه سلام داسې شي دي. لہذا تخفل کوشش جاری ساته. ان ربک حکیم علیم بشک رب ستا چې کوم دی هغه حکمت والا دی او خبردار دی. او بیا الله پاک فرمایل چې ووهبنا له اسحاق و یعقوب او ورک مونږه هغه ته اسحاق او یعقوب علیه السلام ځکه چې اول اسحاق علیه السلام داغه زوی شو بیا د هغه نه د بال بچ سلسله یعقوب علیه السلام ته منتقل شو بیا یوسف علیه السلام او داسې بیا دا ټول انبیاء الله پاک په دې بنی اسرائیلو کې روان شو. نو دا دوه شاخونه د ابراهیم علیه السلام او بل شاخ چې کوم دی د اسماعیل علیه السلام چې هغه سره د بیبي په مکه معظمه کې پرېښوه کعبې شریفې سره او بیا د التنا په اخر کې الله پاک پیغمبر راولېږلو محمد صلی الله علیه وسلم او په هغه باندې بیا د نبوت سلسله ختمه کړه. دلته کې دا دوه شاخونه دي خو دواړه د ابراهیم علیه السلام نه تللي دي او کلن هدینا دا ټول په هدایت دي زموږ د طرف نه. الله پاک فرمایي ځکه چې پیغمبر یوم د الله نه ما سوا د چا عبادت طرف ته څوک نه رابلي او بیا فرمایي و نوحا او نوح علیه السلام پس د هغې نه بیا راغو دا نوح علیه السلام چونکې د دوی نه مخکې راغلی دی خو دلته الله په ترتیب کې لږ وروسته بیان کو. هدینا هغه ته مونږ هدایت کړو من قبل د دوی نه مخکې ورسره قبل ټکې راوستو چې د ابراهیم علیه السلام نه مخکې جدوجهد چې کوم کړو د اسلام دپاره د کفر خلاف نو هغه نوح علیه السلام کړو چې هغه 900 کاله چې کوم دی د دعوت کار چلولی او هغه چې کوم دی د 900 کاله دعوت کار کړو. ومن ذریته او بیا د هغه اولاد نو چونکې د نوح علیه السلام په اولاد کې ابراهیم علیه السلام هم راځي خو دې چونکې بیا د الله پاک د باندې ډېر زیات امتحانات راوستو او د په اولاد کې خصوصي سلسله د پیغمبرانو شروع کا د خصوصیت سره ذکر شو کني په منځ کې نور ډېر خلک راغلي دي. ومن ذریته او داغه د اولاد نه داوود علیه السلام و سلیمان او سلیمان علیه السلام و ایوب او ایوب علیه السلام و یوسف و موسی و هارون او یوسف علیه السلام موسی علیه السلام او هارون علیه السلام وکذالک نجزی المحسنین او دغه رنګ مونږه جزا ورکو یا بدله ورکو نیکانو خلقو ته چې څوک نیک کار کوي الله سبحانه وتعالی هغې له یعنې نیکه جزا ورکوي. نو اوس خو د پیغمبرۍ سلسله ختمه ده خو ولایت خو چاته میلاوېدی شي که نه په دې وخت کې که اوس هم څوک تقوا اختیار کړي که نه د الله ولی جوړېدی شي. او ولی څه ته ویلی شي؟ ولی هر هغه انسان هغه مسلمان ته ویلی شي چې هغه 100% د الله په حکمونو چلیږي په دې زمانه کې او د رسول الله وسلم طریقه باندې چلیږي بس دا د الله ولی دی. بېشک د هغه نه دغه نن داسې ظاهري د هغه څه پته نه لګي خو دې تقوا بس دې اختیار کړی دا د خدای ولی دی بس د الله دوست دی. الله هر مسلمان دوست دی خو چې هغه په نیغه لار باندې رواني. و زکریا او زکریا علیه السلام و یحیی او یحیی علیه السلام و عیسی او عیسی علیه السلام و الیاس او الیاس علیه السلام کل من الصالحین ټول د نیک بختانو نه دا ټول د الله پیغمبرانو. و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام والیسع او یسع علیه السلام و یونس او یونس علیه السلام و لوط او لوط علیه السلام وکلا فضلنا علی العالمین او دې ټول لمونږه بزرګي ورکړې وه فضیلت مو ورکړی په ټول عالم په خلکو باندې ځکه چې پیغمبر خو د ټول امت بشري که نه او د هغه فضیلت په ټول امت باندې بری څنګه چې د محمد صلی الله علیه وسلم زمون په امت کې دی په ټولو کې بره دی.
او بیا الله پاک فرمایي ومن آبائهم وذریاتهم او وی بعضی کی وی مونږه د دې پلاران او د دې اولاد او اخوانهم او د دې رونا واستبیناهم او د دې نور چې کوم هدایت باندې وو وهدینا هم الی صراط مستقیم او هغه مونږه په هدایت باندې اولګل نه غلار باندې یعنی کوم چې په امت کې لکه صحابان شو دغه شانتي حواریین شو د عیسی علی السلام نو دا غني بخت خلکو چې پیغمبرانو سره وو دا غینه پسم یعنی د پیغمبرانو اتباع چا کړی دا ټول هغه هدایت یافته او پنی غلار باندې خلق ذالک هدى الله يهدي به من يشاء او دا هدایت د الله طرف نه چې هدایت کی پدې سره من يشاء یعنی چاته چوغاری من عبادی د خپل بندګانو ولو اشرکو او کسوک شرکو کی الله سره لحبط عنهم ما كانوا يعملون نو الله پاک به ختم کی او زایب کی د دې غټول عملونه چې کوم بخ کی کړی وي کفر یو داسې شی دی کنه د کفر کلمه چې انسان د خلینو ادا کا نو د چې څومره حجونه او روزي او زکاتونه او مالونه خیرات کړی به سر چې لاړ غار شو بس دې چې کوم نه بیا څه شو دې به بیا جهنم ته ځي بددار څه خبط دې ته خبط وایي خبط ضایع کېدو ته وایي چرته ضایع شي د انسان په یو بول باندې نو ځکه وایي مسلمان ته فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو وینا دا جبه کنټرول کې ساتي دا جبه جبه نه وې ډېر خلک چې کم دینو جهنم ته لاړ د جبه د لاسه دا جبه کنټرول کې ساتي او په حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د دوه جبړو په منځ کې وضو چې کوم د لکه جبه طرف ته اشاره دا په قابو کې ساتي او د دوه پتونانو په منځ کې وضو په قابو کې ساتي نو د دې جنت ذمہواری ظالم یعنی مطلب شرمګاه خپل په قابو کې ساتي د زنا وغیرہ بدکارۍ رضانو ساتي نو د دې وې ذمہواری علم دلته کې الله پاک فرمایل چې کوم خلق الله سره شرک کوي د دې ټول اعمال ضایع شي اولئک الذین آتیناهم الکتاب دا هغه خلق چې ورکړو مونږ دای کې بعض ته کتاب والحکم والنبوه او بعض ته شریعت او نبوت فإن یکفر بها او وای کچری څوک یعنی انکار کوي د دې خبرونه هؤلاء د دې خبرونه د مکی والا یا نور خلق فقد وکلنا بها قوم ليسوا نو بیا هم مقرر کړی د داسې قوم د پاره بها بالکافرین چې یعنی هغه منکر وي نو بس هغه بیا جهنم ته ځي د دې لپاره بیا موږ جهنم لار مقرر کړی پای باندې بیا ځي چې کله کفر د اختیار کی او د الله خبره اونمني او دغه پیغمبرانو تابعداري ونکي اصل کې دا پیغمبران چې کوم دی مونږه دایلا حکمت ورکړي یعنی نبوت مو ورکړي او کتابونه مو ورکړي دي او بیا احادیث دي او دا غي په سنتو باندې سو کو چلی دو خپخه کو نه چلی دو نو بس بیا به مونږ دی یعنی په منکرانو کې واچو او دی بیا یعنی جهنم تلار شي دا کافران خلق دي اولئک الذین هدى الله او دا هغه خلق دي چې چاته هدایت کوي الله پاک فبهداه مقتده نو بیا به الله پاک هغه په صحیح لار باندې روان کی قل لا اسالکم علیه اجرا او دا تو فرمایا چې زه خو تاسو نه سوال نکوم په دې وعظ نصیحت سره اجر تاسو نه غواړم چې تاسو تقریر کوو بیا ته مې زما سره مدد او کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې سړي باندې ډېر زیات خپه شوی دی چې د قرآن وی تلاوت وکي او بیا د خلکو نه سوال کوي په دې باندې الله ډېر ناراضه کیږي داسې به چرېم نه کوي نو لہذا چونکې ټول پیغمبران چې نو هغه به چې وعظ نصیحت وکړي چاته څه نه وي چې ګینیا موږ له سروړه یا روټه را لروډيږي یا کټوي را لروډيږي یا پلان کې را لروډيږي په وعظ نصیحت باندې هغه چرېم څه اجر او دغه چاره نه وي ان هو الا ذکر للعالمین او نه دا محض نصیحت مگر د جهان د خلقو د پاره دا یو نصیحت د قرآن چې الله سبحانه و تعالی را لګل دی
او په دې باندې چې چا عمل وکړو بس کامیاب شو، چې چا په عمل ونکړو نو هغه د همیشه لپاره ناکامیاب شو. الله پاک زموږ ټول له عمل توفیق راکړي. یا الله زموږ دا ناس ته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي، که په دې کې زموږ نه څه کمې زیاتې شي مغفرت وکړي. داسې کارونه رانه والي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي. یا الله موږ سره رحم کرم والا معامله په دنیا او په آخرت کې وکړي. یا الله موږ نه کار والي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي. په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران دي یا الله شفایاب کړي، څومره قرضداران دي قرضونه نه خلاص کړي، د چا څه شدي حاجات دي یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي. د حق او حلالو د رزق فراغ سبب د ټول مؤمنانو سره په خپل کور کړي وطن باندې وکړي. په آخر کې مدعا عظیم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول